مونږ نظریاتي خلک یې فکري خلک یې زه یو 9 کاله د پارلمنټ ممبر پاتې شویم یوه اداره داسې وښیئ چې د 1 روپۍ کرپشن نه وښیئ یو مجلس داسې وښیئ چې په هغې کې د یو وارې دروغ را ثابت داسې مولانا شجاع الملک صاحب داسې حافظ حسین احمد صاحب متعلق زما دا خیال و چې دا به عرب پتی ځکه موږ ماشومان و چې هغه د پارلمنټ ممبر و بیا د سینټ ممبر و بیا د اهمو کمیټو چیرمین او ممبر پاتې شوی چې موږ لاړو د هغه په کور کې د ناستې ځای نه او ستا د کور بنګلې چې دی هغې ته زرداري اریان دی چې دا زه کم محل ته رالم نو لہذا زما محترم ورونو که خبره چېرته په دروغو باندې نو که ته دروغ وایې زموږ خلاف او خلک به رنګیاخته کوي نو که موږ رښتیا وایو نو څه کفر هم وکړو که ته په دروغو باندې نه متهم کېږي نو زه په رښتیا ولې مجرم یم لہذا محترم ورونو زما درخواست او گزارش دا ہے 14 تاریخ به مولانا محمد خان شیرانی صاحب د چک درې بار ته خطاب کوي 15 تاریخ به مولانا محمد خان شیرانی صاحب سره د خپل ټیم تیمرګرې بار ته خطاب کوي او 14 تاریخ به بټخیل ملاکنډ بار ته خطاب کوي ان شاء الله تبارک وتعالى مونږ د تمامو طبقاتو سره دا خبره شیر کوو د بار سره مختلف پروګرامونه هم دي پلی کې به هم پروګرام وي ماسپښین نه بعد 14 تاریخ دا مونږ ډاکټرانو ته هم دا خبره کوو دا انجینرانو ته هم دا خبره کوو دا وکیلانو ته هم دا خبره کوو دا علماو ته هم دا خبره کوو او په وچ میدان را سره کېده خبره صفا کوو که د دروغ ویلي نو بیا به توبه وباسي او که د رښتیا ویلي چې څه سزا راکوي نو به هغې سزا ته تیار او بیا زما محترم ورونو ستا دا خیال و چې دا خلک زه د دوی خلاف کاروایي وکړم دا به مایوسه شي او کور به کښېني چې یاره دا جګړې به څوک کوي یا ستا دا خیال و چې زه به کله کله د دوی خوا ته چیلې ورځم بیا به پکپې لګوم چې څنګه یې زه هغه زمیندار نه یم چې ورخ رانه اوبه ویسي او زه ورته جاړم زه هغه زمیندار یم چې دا ورخ به هم سموم اوبه به هم خپل پټي ته سروسوم او سموم